بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. نننی زموږ ټاپک افیکټ اف ایکسرسایز ان د ریټ اف بریثینګ. د ټاپک څه مطلب دی چې کله موږ ایکسرسایز کوو نو زموږ سره د ریټ اف بریثینګ افیکټ کیږي که نه افیکټ کیږي. آیا چې موږ سره افیکټ کیږي نو څنګه افیکټ کیږي صحیح شو هغه وایو، یا موږ سره چې کوم دی په ایکسرسایز په ټایم کې موږ سره د ریټ اف بریثینګ چې کوم دی انکریز کیږي یا کمیږي هغه به وایو، یا موږ سره چې کوم دی په ریسټینګ ټایم کې چې کوم دی موږ سره د ریټ اف بریثینګ څومره وي او په ډیورینګ ایکسرسایز په ټایم کې څونه وي نو هغه وایو. راځو ډیورینګ ریسټینګ کنډیشن کې موږ سره څه وي ریټ اف بریثینګ چې کوم دی دا موږ سره 15 to 20 پر منټ چې کوم دی د انسپایریشن او ایکسپایریشن د عمل کیږي. 15 to 20 ټایم پر منټ خبره کومه چې موږ سره داسې چل کیږي انسپایریشن او د ایکسپایریشن کیږي. ډیورینګ ایکسرسایز کنډیشن کې څه چل کیږي نو موږ سره د ریټ اف بریثینګ چې کوم دی انکریز کیږي. صحیح شو چې څومره نارمل دی، نارمل مطلب 15 to 20 پر منټ چې په نارمل کنډیشن کې وو په ریسټینګ کنډیشن کې نو د هغې نه موږ سره په ایکسرسایز په ټایم کې دا موږ سره د نارمل ریټ نه څه وي انکریز وي. نو راځو دا پیژنو چې ولې انکریز کیږي او څنګه انکریز کیږي. تاسو ته پته ده چې کله موږ ایکسرسایز کوو هر قسمه ایکسرسایز چې کوو که موږ کرکټ کوو یا موږ والیبال کوو یا فوټبال کوو یا داسې هسې رننګ کوو نو په دغه ټایم کې موږ سره څه وي د مور انرژي ضرورت وي. صحیح شو د ډېرې انرژي ضرورت وي نو د انرژي د اخیستو دپاره موږ سره یو عمل کیږي په بدن کې چې هغې ته موږ څه وایو ریسپایریشن ورته وایو. صحیح شو نو د دغه ریسپایریشن دپاره موږ سره څه وي مور اکسیجن ضرورت وي او مور اکسیجن ضرورت د څه دپاره وي چې موږ سره د ګلوکوز اکسیډیشن وکړي او د ګلوکوز اکسیډیشن چې کله موږ سره وشي نو د هغې نه موږ سره څه کېږي انرژي میلاویږي او ورسره د کاربن ډای اکساید پروډکشنز کېږي. صحیح شو دا زه څنګه موږ سره څه چل کېږي په ایکسرسایز په کنډیشن ټایم خبره کوم په ایکسرسایز کې ډیورینګ ایکسرسایز خبره کومه چې کله موږ سره ایکسرسایز کوو موږ هر قسمه وي که هغه د کرکټ وي که هغه د والیبال وي فوټبال وي رننګ وي ایکسټرا که د هر څه قسمه ایکسرسایز وي نو موږ سره چې کوم دی مور اکسیجن نیډ فار د اکسیډیشن اف ګلوکوز اینڈ ګیټ انرژي اینڈ آلسو کاربن ډای اکساید پروډیوس. ګورئ که موږ سره چلو کې موږ سره په ایکسرسایز ټایم کې موږ سره د اکسیجن د اخیستو ډېر ضرورت وي د څه دپاره ضرورت وي چې موږ سره د ګلوکوز اکسیډیشنز وکړي. چې د ګلوکوز اکسیډیشن وشي نو موږ سره په ریزلټ کې څه میلاویږي موږ سره په ریزلټ کې انرژي میلاویږي او ورسره چل کېږي د کاربن ډای اکساید میلاویږي. صحیح شو نو دا کاربن ډای اکساید چې وشي دا موږ سره په دې بلډ ریلیز شي یعنې بلډ ته راشي په بلډ کې سرکولیټ کېږي. صحیح شو چې کله دا موږ سره د کاربن ډای اکساید پروډکشن په دې ګلوکوز د ریسپایریشن په عمل کې موږ سره میلاو شي نو دغه کاربن ډای اکساید چې وشي دا موږ سره په بلډ کې سرکولیټ کېږي یعنې په ټول بدن کې دغه کاربن ډای اکساید کنسنټریشن چې وایو نو په دې بلډ کې موږ سره څه کېږي سرکولیټ کېږي. نو کله چې موږ سره دا بلډ چې کله موږ سره چېرته راورسي برین ته راورسي کله موږ د برین ته نو په برین کې چې کوم دی موږ سره د برین یو پارټ وي پارټ ته چې هغې ته موږ میډوله وایو. میډوله څه وکړي په دغه بلډ کې د چا کنسنټریشن ډیټیکټ کړي د کاربن ډای اکساید کنسنټریشن ډیټیکټ کړي. که چېرته میډوله چې دا ډیټیکټ کړي چې مطلب دا دی که په دې بلډ کې موږ سره د کاربن ډای اکساید دا کنسنټریشن سیوای نو څه چل وکړي میډوله څه وکړي میډوله موږ ته میسج سینډ کړي تھرو نرو د نیوران په ذریعه میسج سینډ کړي چا ته سینډ کړي ډایفام او انټرکاسټیل مسل ته چاته ډایفام او انټرکاسټیل مسل ته سینډ کړي چې تاسو خپل کنسنټریشن او ریلیکسیشن څه کوي سیوا کوي. صحیح شو کنټرکشن او ریلیکسیشن خپل څه کوي سیوا کوي. صحیح شو چې کله دا میسج ډایفام او انټرکاسټیل مسل ته راورسي نو موږ سره د دې څه پیدا وشي د دې دا پیدا وشي چې موږ سره کنټرکشن او ریلیکسیشن د ډایفام او انټرکاسټیل مسل څه شي سیوا شي. چې کله سیوا شي په اولنۍ د دې نه مخکې چې کله ما تاسو ته کوم لیکچر درکړی د میکانیزم اف بریثینګ کې ما تاسو ته دا خبره کړې وه چې د بریثینګ دپاره مسل ډېر امپورټنس دي. یو دوه مسلز دي دوه قسمه مسل دي چې هغه موږ سره د بریثینګ دپاره ډېر امپورټنس دي. د هغې د کنټرکشن او د هغې د ریلیکسیشن د وجې موږ سره انهیلیشن او اکسهیلیشن پروسس کېږي. نو هغه کوم مسل دي نو هغه موږ سره انټرکاسټیل مسل دي چې کوم د ریپس په منځ کې وو او کوم چې ډایفام وو کوم چې د لنګس نه لاندې چې کوم موږ سره یو پارټ وو یو موږ سره یو ارګن وو هغه څه ډایفام وو. نو د هغې د کنټرکشن او د ریلیکسیشن د وجې موږ سره څه کېږي د ریټ اف بریثینګ سیوا کېږي هم او کمیږي هم. صحیح شو بله خبره دا ده چې د میډوله چې کوم دی دا موږ سره د برین هغه پارټ دی دا موږ سره چې دا بریثینګ سینټر دی. بریثینګ سینټر ولې دی چې موږ سره چې کوم دی د بریثینګ دا کوم میکانیزم چې کوم دی دا انهیلیشن او اکسهیلیشن څه کوي دا کنټرول کوي. آیا په ایکسرسایز په دوران کې چې کوم دی میډوله موږ سره میسج سینډ کړي ډایفام انټرکاسټیل مسل ته چې تاسو خپل کنټرکشن او ریلیکسیشن څه کوي سیوا کوي. یا موږ سره په نارمل کنډیشن کې چې کوم دی انټرکاسټیل مسل او د
ډایفرام چې کوم دی نارمل کنټرکشن او ریلیکسیشن کیږي. صحیح شو. چې کله موږ سره دا میسج ډایفرام او انټرکاسټل مسل ته راورسي نو موږ سره د دې د وجې موږ سره د انهلیشن او اکسهلیشن دا پروسس چې سیوا شي نو نارمل موږ سره 15 to 20 پر منټ سو کنه و چې کله موږ سره ایکسرسایز ټایم کې وینو دا موږ سره 30 to 40 پر منټ چې کوم دی موږ سره دا انهلیشن او اکسهلیشن ترسي. نو په ایکسرسایز ټایم کې موږ سره او چې کله موږ سره ایکسرسایز کیږي که هر قسم ایکسرسایز وي نو زموږ دا بریتینګ چې کوم دی یعنی مطلب بریتینګ افیکټ کیږي مطلب د دې دا انهلیشن او اکسهلیشن دا پروسس چې کوم دی دا انکریز کیږي او په اخر کې تاسو دا